أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقاه. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا قضيتم پس وقت تاسو پورا کوي مناسککم خپل احکام حج د حج ټول کارونه راغونډ کوي پورا کوي. فاذکروا الله نو یادوي الله تبارک وتعالی لرا کا ذکرکم پشان د ذکر ستاسو آباکم د خپل پلارانو نکانو او اشد د ذکر یا زیاد د دین یادوي الله لرا. دا د دې رسم ته دغه کوي دی په مینا کې درې ورځې قیام کولو د کفر په حالت کې دا مشرکان به هم حج کولو لیکن دی به چې لاړ مینا ته نو دی به مینا کې درې ورځې قیام کولو. دستورو طریقې دا وه هلته به بازار ښه ګرم کړی او د خپل پلار نکانو مړانې بادرۍ به بیانولې د هغې فضایل به بیانول دی لویه د کارنامې کړې وي دا به بیانول. الله پاک د دې نه منع کړه چې یاره دا کار مه کوئ د الله یادوئ د پلار نکانو دا فضایل پرېږدئ. اصل شی د الله یاد دی هغه انسان ته فایده ورکوي. د پلار نکانو که مړانې بیان کړو که بیان نه کړې نو څه اتاره د آخرت فایده خو نشي درکولی. فمن الناس من یقول دا څه د کفار حالت دی ای څه غواړي د الله دنیا غواړي آخرت نه غواړي. ومن الناس پس بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یقول دی وایي ربنا ای رب زمونږه آتنا فی الدنیا راکې مونږ لره په دنیا کې وما له فی الاخرة من خلاق نه به وي دوی دپاره په آخرت کې څه برخه. دی د دنیا الله نه دولت غواړي عزت غواړي دا ټول هر څه موږ له په دنیا کې راکړي دی به د آخرت د نعمتونو نه محروموي. او دا بل حالت د مؤمنانو دی. ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه او بعض د خلکو نه هغه دی چې هغه وایي ربنا ای رب زمونږ آتنا راکې مونږ ته فی الدنیا حسنه په دنیا کې خواله یعنی حواله څه شی دی چې هغه د توفیق د بندګۍ دی. توفیق د بندګۍ څه شی دی؟ ایمان نه پس اعمال صالحه دي
مونځ کوي، روژه نیسي، زکات ورکوي وغیرہ وغیرہ، بلا شرعي احکامات دي، د حسن معاشرت ته وغیرہ وغیرہ. وفي الآخرت حسنه، او راکې موږ ته په آخرت کې خواله. آخرت کې خواله څه شی دی؟ چې هغه ثواب دی، د الله رحمت دی، جنت دی. وقنا عذاب النار، او بچ کې موږ لره عذاب د اور نه، د دوزخ عذاب نه مو بچ کې. نو آخرت کې داسې کس ته حج، او د په حج کې څومره دعا څومره نیکۍ کړي دي، پوره پوره حساب ورته ملاویږي. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، دا خلق دوی دپاره برخه ده، حصه ده، مما د هغه څه نه کسبوا دوی څه ګټه وټه کړې وي. والله سریع الحساب، او الله تبارک وتعالی جل حساب اخیستونکی دی. چې الله پاک جل حساب اخیستونکی دی، نو د الله د حساب تقاضا چې دی به عدل او انصاف ټولو سره کوي. خپل خپل برخه به ورته میلاو شي، چې څنګه عمل کړی وي، څنګه دعا یې غوښتې، هغه رنګې به هغې ته جزا میلاو شي، رحمت او بدله او جنت به ورته میلاو شي. مؤمنانو ته به په دنیا کې الله پاک توفیق د نیک اعمالو ورکړي، آخرت کې به ثواب او رحمتونه او جنتونه وله ورکړي. او په کم خلک چې کم صرف دنیا غوښتې وه، هغې ته به دنیا کې هر څه میلاو شي، او آخرت کې به دوی دپاره څه نه وي. واذکروا الله، او یاد کوي الله لره فی ایام معدودات، په ورځې شمېر کړی شوي کې، څو ورځو کې څه شي دي؟ 3 ورځې دي چې دی به عرفات ته لاړه. مشرکان به مکې دی به عرفات ته نه تله، ولې دا وایي د حرم نه بار دی، زمین عرفات زمین حرم نه بار دی. او مزدلفه مینا دا په حرم کې دننه دی، دی به مزدلفې ته تله او هلته عرفات ته به نه تله. او مینا کې به بیا 3 ورځې قیام کولو، او د خپل مشرانو هغه پنجابیانو خبره وډۍ او بډۍ به بیانولې. الله پاک ته حکم واذکروا الله، یاد کې الله لره فی ایام معدودات، په ورځې شمېر کړی شوي دي، 11وي، 12وي او 13وي. اوس په دې 13وي کې اختیار دی، که یو سړی 11وي 12وي هلته کې مینا کې پاتې کېږي، د الله ذکر کوي، عبادت کوي، او راشي جمرات ولي او بیا راځي مکې ته، او که نه د 13 هم تېروي، نو 14مه تېرول افضل دي. او نور څه ګناهګار نه دی که دی مخکې راغو، خو جایز دواړه، الله پاک دواړه جایز کړي دي. مونږ هم چې لاړو نو 11وي 12وي مو تېره کړه، په 12وي مو چې زوال نه پس دغه وویشته جمرات، نو په لومبۍ ورځ سهار کې ولي، په لومبۍ ورځ سهار کې ولي جمرات په 10 تاریخ باندې، اورئ. نو چې راشي مکې ته، نو چې څنګه شیطانان ولي، دی به قرباني وکړي، نو چې قرباني وشي اینه پس به سر وخورئ، چې سر وخورئ اینه پس به ګنډلې جامې واچوئ. نو څه به وکړي؟ طواف زیارت به وکړي، او که سړی قرباني لا نه کړ، طواف زیارت یې وکړو مخکې کړ، نو بیا به حرام نه وباسي، بیا به حرام کې طواف زیارت کوي او سر به خورئ. خو ترتیب دا دی چې اول دغه وکړه، جمع راقبول غټ شیطان وله، بیا راشه مکې ته، په مینا کې قرباني وشي، او قربانۍ نه پس بیا څه چل وکړي؟ سر خورئ او بیا طواف زیارت. فمن تعجل فی یومین، پس چا چې جلدي وکړه په دې ورځو 2 ورځو کې، یعنې 2 ورځې تېرې کړه راغو، 11 12 تېر کړه، فلا اسم علیه، په ده باندې څه ګناه نشته. ومن تاخره، څوک چې چا چې تاخیر وکړو یا څوک پاتې شو 14 تاریخ ته پاتې شو، 13 ذوالحجې ته، بیا سهار وخت کې زوال نه مخکې د طلوع آفتاب نه وروستو دې شیطانان ولي، فلا اسم علیه، په ده باندې څه ګناه نشته. لمن اتقا، دا دپاره د هغه چا څوک چې یېرېږي د الله نه. اصل شی د الله یره ده، الله دپاره کار کولی. واتقوا الله،
واتقوا الله یریږئ د الله تبارک وتعالی نه وعلموا یقین لرئ انکم الیه تحشرون بېشکه تاسو دې الله ته واپس جمع کېدونکي په قیامت کې. دغه دا ده چې په دغه ورځ کې د کم پاتې شي نو مینا کې د قیام حکم شو تر د 11 12 13 تاریخ. په دې دن کې اعمال چې دي رمې د جمار دی شیطانان ویشتل دي او هر مونځ نه پس تکبیرات ویل دي. هر مونځ نه پس تکبیر ویلو حکم دی. په نور اوقات کې هم چې الله پاک د انسان د الله پاک لوی تکبیر بیانوي او ذکر الهي کثرت سره. دا یوازې دا نه چې دغه ته مینا کې کو بیا نه دغه ته خاص حکم دغه دی، لیکن عام حالات کوم دا هم چې د الله پاک تکبیر او ذکر الهي کثرت سره کوي. د الله پاک لوی بیانوي، د الله پاک ذکر کثرت سره کوي. د الله پاک ذکر سره الله پاک چې کوم دی د زړه نه کدورت او ګندګي صفا کوي لري کوي. په الله په ذکر سره زړه صفا کېږي، تزکیه د قلب راځي. ومن الناس او بعض د خلکو نه من یعجبک د منافق حال بیان. دریم حالت ته منافق دی. اول د کافر بیان شو، بیا د مؤمن بیان شو، اوس د منافق حالت دی. ومن الناس من یقول سره اخبره وګوره دا د منافق ذکر دی. ومنهم من یقول دا د مؤمن ذکر شو او د ومن الناس دې کې دا د منافق حال بیانېږي. ومن الناس او بعض سړی هغه دی، بعض د خلکو نه هغه دی من ها څوک دی یعجبک په تعجب کې چې تعالی را مخاطبه قوله وینا د فی الحیات الدنیا په زندګانۍ د دنیا کې چې دره خبر اورې که نه نو تا په تعجب کې حیرانه کوي دي. تعجب کې څنګه چې او تعجب کې داسې چې په ظاهره باندې دی خوش آمده کوي او الله کوي په خپل خبره باندې ګواه کوي چې زه خبره کوم د رښتیا یم او په زما په زړه کې د اسلام محبت دی. او چې کله چې جګړه مګړه پېښ شي او د جګړې په وخت کې څه کوي ای کې بیا څه کمی نه کوي، بیا چې څه غول غوښې خوري څه بکواس کوي بیا کوي. او چې کله د په باندې کابو راشي وس ومومي بیا لوټ مار مچاوي. او چې کله دا منافق سړی منع کوي چې دا کار مه کوه غلط دی، دی بیا څه کوي دی نور هم په ضد باندې شي او په ګناه کې بیا ښه زیات شي. دا یو منافق دی احنس ابن شریق، دی ډېر فصیح و بلیغ و. داسې خشته خشته خبرې به کولې چې په زړه به اثر کولو. چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو نو ده به ډېر په اخلاص او په محبت سره خپل اسلام ښکاره کولو. او چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس نه لاړلو چا له به فصل وسوځولو، د چا زناور نه به خپې ووالې. نو په دې باندې منافقانو دا باره کې د بد حالت کې دا آیتونه نازل شو. څه وایي ومن الناس او بعض د خلکو نه من یعجبک قوله هغه څوک دی چې په تعجب کې چې تا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ویشهد الله ګواه کوي الله لره علی ما فی قلبه په هغه څه باندې چې څه د په زړه کې دي چې زه څه یم دا زما په زړه کې دا بالکل صحیح صفا سچ دي. وهو لد الخصام او حال دا چې دی سخت جګړلو دی. واذا تولى بل عمل سره داره واذا تولى سو چې واپس د مجلس ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سعی فی الارض د منډه وای په ځمکه کې په ملک کې لیفسد فیها د پاره دی چې خرابي پیدا کړي په دې کې فساد وکړي په دې کې ویخلق الحرث او تباه کوي فصل لره والنسل او حیوانات لره
فصل او نسل تباہ کوي. والله لا يحب الفساد او الله پاک نه خوښوي فساد لره. واذا قيل له اتق الله او څوک چې وویل شي ته د الله نه ویرېږه دا کار ولې کوې؟ ولې دا فصل تباہ کوې؟ ولې دا حیوانات خپېوې او حیوانات هلاکې؟ دې څه وایي؟ اخذته العزت بالاسم آماده کېدل لره غرور په ګناه باندې. اخذته اونسي د لره عزت نه مراد غرور دی او اسم نه مراد ګناه ده. فحسبه جهنم پس کافي د جهنم ولبئس المهاد او ډېره ناکاره ټکانه ده. ډېره ناکاره ټکانه ده جهنم. ډېر ناکاره دی د ورتلو دی د اړخ لګولو دی بچونه ټکانه. بیا وره وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ سبق چې پوره کوي تاسو احکام حج حج کارونه فارغ شئ. فاذکروا الله حج کارونه څه دي؟ عرفات ته لاړې شپه دې هلته دې ورځ تېره کړه بیا راغې شپې له مزدلفې ته بیا مزدلفې نه راغې منه ته غټ شیطان دې وویستو جمع راقبوله بیا نه راغې مکې ته چې مکې ته راغې شیطان دې وویستو مکې او مینا کې به قرباني وکړي بیا به سر وخورئ بیا به راشي مکې ته چې مکې ته راشي نو طواف زیارت به وکړي خانه کعبې و چکره به ولګي او صفا مروه کې به منډه ووایي او چې راشي ځان به احرام نه وباسي. بس احکام حج پوره شو. ډېره فارغ شي بیا به شپې لاړ شي مینا ته نو 11 12 به هم تېره کړي او که 13 تېرې هم دې خوښه ده او که نه تېرې هم دې خوښه ده. دا طریقه ده. فاذکروا الله پس نو یادوي الله لره که ذکر کوم په شان ته ذکر ستاسو آباکو پلاران نکله څنګه چې تاسو به د اسلام نه مخکې د کفر په حالت کې مینا ته به راغئ او د جاهلیت په زمانه کې به تاسو د خپل پلار نکانو مړانه بادرۍ به بیانولې او په دې مینا کې به 2-3 شپې مو تېرولو بازار به مو ګرم کولو بازار به مو لګولو. نو دغه کار مه کوئ او د الله ذکر کوئ. ای په ځای د الله ذکر کوئ. فاذکروا الله کذکرکم آباءکم پس یادوئ الله لره په شان ته یادولو د خپل پلاران نیکانو ستاسو او اشد ذکر یا زیات د دې نه یادول د الله دې نه زیات الله یادوئ. فمن الناس پس بعض د خلکو نه من یقولو هغه وایي ربنا آتنا فی الدنیا ای رب راکړې موږ لره په دنیا کې څه دنیا یې غواړي آخرت نه غواړي. وما له فی الاخرة من خلاق نه به وي دوی دپاره په آخرت کې صبرها د الله د رحمت او جنت به نه وي جهنم به ځای وي. ومنهم من یقولو او بعض د خلکو نه هغه دي چې هغه وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ای رب راکړې موږ ته په دنیا کې ښه حالت یعنې موږ ته توفیق د بندګۍ راکړي. وفي الاخرة حسنه او راکړې په آخرت کې ښه حالت څه شی دی چې هغه جنت دی رحمت دی او مهرباني د الله د لطف دی آخرت ثواب دی. وقنا عذاب النار بچ کې موږ لره عذاب د اور نه د دوه عذاب نه به بچ کې. اولئک دا لهم دوی دپاره نصیب حصه ده مما کسبو د هغه نه چې دوی څه کمایي څه ګټه وټه کړې ده. والله سریع الحساب او الله پاک جلد حساب اخیستونکی دی. الله جلد حساب واخلي هغه څه ګران نه دی. یکن فیکن ذات دی او د دې او چې کوم دی حساب به والي او په جل حساب کې هغه څه کمې بیشي نه راځي. هر انسان ته پوره برخه خپله میلو شي. واذکروا الله فی ایام معدودات یادوي الله لره په څو ورځو کې چې هغه 11 12 13 ذوالحجه ده. فمن تعجل فی یومین پس چا چې جلدي وکړه په 2 ورځو کې د 2 ورځې تېرې کړه بیا راغ مکې ته جمرات سره مې وکړه مینا کې قیام وکړو الله یاد کړه او راغی. فلا اسم علیه پس ګناه نشته په ده باندې که چېرې دی 14مې ته پاتې نه شي. ومن تاخر چا چې تاخر کو 14مې ته پاتې شو فلا اسم علیه نو په ده باندې څه ګناه نشته. لمن اتقى خدا حکم دا صاحب چې څوک د الله نه یریږي تقوا وي پکې نو هغه پاتې دا افضل دی. ګناه پکې نشته خو پاتې شو افضل دی. واتقوا الله او یریږي د الله نه په هر کار کې د الله نه یره کوئ.
چې کوم ممنوعات شرعیه دي اینه پرهیز پکار دی. تقوا دې ته لمانه تقوا جواب څوک تقوا ممنوعات شرعیه او ساده وته خپل پلار نکان مړانه پرې دی الله یادوي کوم شی ناروا ده پرې دی. کم سره چې الله نه یریږي او په زمانه د حج کې پرهیزګاري کوي نو په هغه باندې څه ګناه نشته که مینا کې 2 ورځې تېروي که 3 ورځې تېروي. دا اختیار ورکړی شریعت. اوس عام طور سره 2 ورځې تېروي 3 ورځې څوک نه پاتې کېږي. موږ هم چې دغه په دویم ورځ مشهدانه ویستو بس موږ ته یې کډ مټ راواخلې چې ځو بس واپس نه راځو په مخه به ځو بېګونه مې راوایسته چې بس په دویمه په 12 تاریخ ورمې وکړله د زوال نه بعد 3 وړه شیطانان مو وویستو او بس بېګونه مې شاته راوړولي وو را روان شو پیدل را په سورنګ باندې راووتو خانه کعبې سره مخامخ راووتو او بیا لاړو خپل بېګونه سنبال کړو بیا راغو مازدیګر ماته ټایم له راووتو. اولئک لهم واتقوا الله او یریږي د الله نه واعلموا یقینا لرئ انکم بشک الیه دی الله طرف ته توشن تاسو به جمع کېږي په قیامت کې. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا بعض د خلکو نه هغه دي دی په تعجب کوي چې تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه تعجب کوي قوله وینا د فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ویشهد الله او ګواه ګرځي الله لره علی ما فی قلبی په هغه خبره باندې چې د په زړه کې ده وهو لد الخصام حالانکه دی سخت جګړالو دی. وإذا تولى سوخ واپس ستا د مجلس نه سعی فی الارض د منډه وی په ملک ځمکه کې په ملک کې لیفسد فیها د پاره دی چې فساد وکړي فیها په دې ځمکه کې. فساد څه دی ویهلک الحرث والنسل او هلاکې فصل لره او نسل لره هلکه فصل تباه کوي او حیواناتو نه خپې ووایي هغه مات ګوډ کړي هغه تباه کړي. والله لا يحب الفساد او الله پاک نه خوښوي فساد لره دا فساد ممنوع حرام دی. واذا قيل له اتق الله سوچ ته ویل شي د الله نه یریږه دا غلط کارونه مه کوه د دې غلط کارونه منع کوي. احاذته العزه اونسي د لره غرور بلسمه په ګناه باندې د غرور د وجه په ګناه باندې مصر شي. فحسبه جهنم پس کافی د لره جهنم ولا بئس المهاد او ډېر ناکاره ټکانه ده. صدق الله رب العالمین.